صل على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله مولانا العظيم. دروس شريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دما معزز و محترم و در رکوع کې سورة الفرقان اخیر رکوع ده. په دې کې الله رب العالمین د خپلو نیکو بندگانو اخلاق او د هغو کردار بیان کړی ده. دا یوه نقشه یې برابره کړې ده چې دایما نیک بندگان که ګوره په دغې نقشې کې ګوره هغو به دا حالات شي. یو سړی د هغه دعوا کوي زه نیک یم، زه داسې یم، زه ښه یم. د ما دا ترتیب ده. هغې دپاره الله رب العالمین جل جلاله د خپلو نیکو بندګانو یوه نقشه جوړه کړې ده چې په هغې کې د خلک د خپل مخ وګوري که په هغې نقشې کې دا برابر و، هغې عینې باندې دا برابر و، دا نیک ده. او که په هغې عینې کې دا نه برابرېدو، په هغې نقشې کې دا نه برابرېدو، نو دا بدینداره نه ده، دا د الله بنده نه ده. الله رب العالمین د دې شروع په دې کې وکړه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن دا نمای وی تری رجبا وخسته. دا نه ویلو چې وعباد الله، دا نه ویلو چې وعباد القهار د الله تعالی نوم قهار ده. دا نه ویلو چې وعباد المنتقم الله تعالی انتقام خستون کړه بدل بخلی هغه نمای زده کې نه وعباد المنتقم نه وی ته ویلو. دا ته نه ویلو چې عباد السمیع د ویدونکي بندگان، دا نه ویلو چې عباد الله د الله تعالی بندگان، دا عباد الرحمن ته کوي ته محکو. دوی خبرې دې کې راغللې. دینه یوه دا خبره معلومه شوه چې د شیطان بندگان شته، چې د رحمان بندگان دي، د شیطان بندگان شته. د شیطان بندگان دا مطلب نه ده چې هغه د شیطان مخلوق ده، مخلوق یې د الله ده. خو بندگی چا کوي؟ عبادت شیطان کوي. لکه یو سړی ده چې خوري ته نوکري بل ته کوي، تنخواه تو نه خپلي، مزدوري بل ته کوي. نو رحمان یو د رحمان بندگان دي، یو د شیطان بندگان دي. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. نن ریزی باندې بد خلق د شو خلقونه بیل شه، د مجرمان بیل شه. اے بنی آدمه، اے د آدم اولاده، تاسو ته ما دا تاکید نه وکړه
چې تاسو د شیطان بندگی مکوئ. نو شیطان بندگی کوله څوک ده؟ هغه شیطان بندگان دي چې څوک شیطان عبادت کوي. شیطان عبادت داسې مه یا چې موږ شیطان ته زیاړې کولې، موږ شیطان ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یلو. موږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان بندگی دا ده چې ته د شیطان خبره د کله د خدای خبره مخامخ راغله، د شیطان خبره راغله، ته شیطان خبره مانی، خدای خبره نه مانی. دا څه چا بندگی ده؟ دا شیطان بندگی ده. نو شیطان خبره شیطان بندگی ما کې ولا تلای، نو دا پته ولګی دا چې یو شیطان بندگان دي یو رحمان بندگان دي. خو سوال دا چې عباد الرحمن ویل خو راوستو، دا عباد الله ویل نه ویل. دا ته اشاره درکړه چې رحمان بندگان بو مهربان خلق وي. لکه وایي چې د مهربان وعده مهربان زیه څه مطلب راته چې مهرباني وکړه. مو ته ترغیب درکو چې اے د ما بندگانو کله ما بندگان پرشتیا وې به زه رحمان یم، به تو څه اختیار کړې، تو سم مهرباني اختیار کړې، په خلکو رحم کوي. نو چې کوم خلق یقینا چې الله بندگان وي او په سینو کې بوده الله رب العالمین دی مخلوق دی پر رحم وي، مهرباني بوي، اغا خلق بوده الله قرآن کریم شوی وي لکه الله تعالی مهربان ده، هغه د الله تعالی مهرباني په دوی کې اثر کړی، دا کې مو مهرباني راغلي. دا اول ته ویل د دغه بندگانو اول صفت الله تعالی بیان کړی ده. نن مو په خبره کوي ده، خبره خوږه ده، یو رکو ده په دې خبره ټول میاشته کېږي لګیاږي ورکه چې کومې خبره تاسو ته کوم دا دغه رکو کې نه راغلي تقریبا. خدا اول بنیادی خبره الله رب العالمین ذکر ټینګه کړی ده چې د مو بندگان څنګه دي. اول یو صفت بیان کړی ده الله رب العالمین جل جلاله چې مو بندگان هغه دي الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دی رحمان بندگان هغه خلق ده چې هغه دی الله په ځمکه باندې پاجیزه سره درومي. اول صفت یو عجزی ده او کې تکبر نشته. پرون نیمه خبره تاسو ته مو په تکبر خبره وخت تکبر می کړی و پاجیزه مې نو وای تا کړی. نو دغه کې الله رب العالمین چې د مو بندگان هغه دي چې هغه او په زړه کې عجزی ده، هغه په دې خدای په ځمکه باندې پاجیزه سره درومي. دو کې تواضع ده. تکبر یله شو دیتا چې حق په مقابله کې درېدل دي او بل ځان نه چټ ګڼل دي، کم ګڼل دي، بل رئیس پګه ګڼل ده، بل څوک ځان خپل کم ګڼل دي. تواضع دا ده چې حق دراغلو مخته دو تسلیم شي وته محمد فلکی حق به ویلي بنه ورکو یا ته حق خبر راغله ویلي بنه من چې خدای جما خبره حق ده زه به ویل نه من. او بل دا ده چې دا نور خلقونه ځان ته کم لګیږي، د کم ځان ته خپل یو یاره زه ته شاین زه ته کمزوره خال شاین ځکه خو یې چې غار چړای خو تاسو په خلی نه چې ځکه ته دا درسي چې زه د نورو نه کم یم، د نور منزیات دي. دا څه ده؟ تواضع ده. او دا هیڅ سره داسې دا عجزیه کوونکه دا چې په زیارې باندې روان یې الله تعالی چې دا په عجزه روان ده. مطلب دا ده چې د انسان د چال د دومره عجزي ده چې د چال دال د بتکلف ده د کبرجن غنی نه ده. یو تکبر سره غدي داسې د شاته داسې وړي داسې اسمان ته خطلای داسې نه. د عجزه مطلب دا نه چې تاسو کې وایي چې دا بیمار داسې کړه روان ده پوښتنه ده داسې روان ده کیلا روان ده. عجزه مطلب دا ده چې دا به تکلف روان ده، ځان ته غاټ نه لګېږي. د کردار د ټول عجزانه ده. که چا خبره ده غایب په طریقې ده، که چا سره کیسه ده غایب په طریقې ده. د هغه چې کوم چال ډال ده د ټول عجزي ارتکیږي لکه څنګه چې په کوم مشتي کې که ګبین برو هغه نه به ګبین نروځي، که خوشبويي وه خوشبويي به نروځي، که تشې متیازې کې چولی شوي هغه به تشې متیازې بدبويي به نروځي.
نو دا چې کوم د اتنه په د جزیر وځي د قدمونو د قبول کوي نو دې مطلب دا نه چې ورور رواني ورور نه دا خو دا د ورور ټول تکبر ده کله تکبر نه سره رواني ورور یوازې سره روانو په لارې باندې دې ځوانو دې د سکیړه روانو داسې کله کله څه په نخریب په نخرو باندې قدم خوري ته به چې کوي قدم په زور په وخت ورته دا چې په زور په قدم خوستو مې فاروق دې ته ویل چې څنګه چال دا څه طبيعت خراب ته چې طبيعت خراب نه ده چې بیماری چې بیمار نه چې بیمار خو نه چې څه څوک دار مرده چې غانه ده چې نه ده یو تاکي نه چکو چې به درته کیږي راوړي څه نو مطلب دی عجزه مزال دا مطلب دا چې دی کی تکلف نه وي هغه کې نه نجزي وي هغه کې تکبر نه وي دا چال دال متکبرینانه ده متکبر سړي خپل مزال دا تاسو به کته چې پاته لاګي او یو د عجزه مزال دا خپل پاته لاګي اکه منډي وایي هغه پاته لاګي نو بهرحال د اول بنیاد عجزي ده چې د کې عجزي وي یی چې عجزیونه درکار ده چې هر کمال ترنه اظهار ده چې چا په ځکه د ز چې ز نشته د ز څه ده مو دا وکړو زه داسې د ز د ذکر خرابوي نو د چا کې چې انا نه وي زه د بل ته غاټ لاګي ځون ته کام لاګي نو دا سره د داسې چې کومه معاشره کې په کوم کور کې په کوم جماعت کې عجزي وي او کې به اتفاق اتحاد وي چې زه چېرې پوښي عجز صاحب څه سره عجز صاحب د مخ کې دوی چې نه د عجز صاحب د مخ ته وي ادوړه مخ ته شو که مخ ته نه شو ګویا کور جوړ شو که نه مشرور یې چې د کشر روح مې چې کوم د دیمونه ډېر پروت بې کې اوچات ته هسې په عمر کې اوچات یې وینه عمر کې وینه ستر یې ولیکه ورور یې چې د مشر ورور چې کوم ده دا خو د موږ استثار تای ده دا چې نه وي دا هم موږ کور په دوی دان ده هسې زه کې داسې غټ وي ته لاګي چې د لوی راستي ده نو ته د کور کې په ده بېګاړه وګورې بیا چې هر سړی ځان د بل نه کم ګڼي نو هغه کور کې بیا جوړه شته بیا اتفاق شته بیا اتحاد شته خو چې وایي چې زه غوټ یم بل چې زه غوټ یم ایا دې ته هغه مشر ده هغه چې مشر خار وي هغه چې مشر خار وي بل دې ته کشر ده هغه چې کشر چې کوم ده پوښي دغه هندو بل نشته هغه دې ته بېکاره دغه کور کسې بېګار شو کور کې جګړې راولي چې نه راولي د تکبر نه راولي د تکبر د جوړې بنیاد د اتحاد بنیاد د خپله کې د مینې بنیاد دا څه ده تواضع ده عجزي ده چې یو بل تاسو د بل نه خپل ځان نه بل نه کم ګڼې ځان کم ګڼې خپله جوړېږي خپله برابره ده خبره ګینیو نه دیوال نه کېږي ګینیو نه دیوال نه کېږي متکبر ګنا ده دا څه ده دن څخه جوړه نرسي په دنیا کې دا متکبر ده ګنا ده ګینیو نه دیوالونه نه کېږي دیوال کې تر پنځه چمونه چې څومره تر پنځه سم وي هغومره ښه پرته دنیا نو دا یې چې د الله رب العالمین جل جلاله چې کوم بندګان دي دو اول صفت عجزي ده دو خپل وخت نه خرابوي چې کله پوهېږي چې سړی د الله نسلم په غونډۍ باندې ویلور ده زیدي ده د جهالت جاهل شو جهل مطلب دا نه چې ناپوهه ده ما ته تپوس وکړي تا تپوس وکړي ته عالم یې چې ما ته فلانکې مسله څنګه ده ته به داسې نه یې چې ته خو جاهل یې ما ته خدای پوهېږي جاهل دی چې سوال مې ته کوه مسلې ما ورته شه نه جاهل مطلب دی دا جاهل نه ده چې مسلې نه پوهېږي دا چې کوم سره موږ چې د فلانکا جاهل د خبره نه مني خپله خبره یې نیولې ده مثلا خبره یې منده خبره نه مني که ته ورته سار چوت کې هغه دغه کمره هغه ته بیا کمره راکوي ته وخت کېږي ته خرابوي ته څه شه کوه هغه نه بس سلام یې ته کوه چې دغه د شر نه باسي محفوظ سرې راوینه دغه کې الله رب العالمین جل جلاله د خپلو د عجزه کولو بندګانو یوه بله نقشه د عجزې نقشه یې کړې ده
چې مخلوقات سره معامله د عاجزۍ ده، الله رب العالمین سره د معامله د عاجزۍ ده. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، هغه خلک چې خپل رب په مخ کې په سجدو کې ولاړ ده، شپه تېروي، په سجدې تېروي، په رکوع تېروي، په قیام تېروي. یعنی خپل رب سره یو داسې یو تعلق ده، خپل رب ته عاجزي کوي. بیا که تاسو کتلی وي بیا کله کله سړي کې د دیني کار تکبر پیدا کړي. تکبر کله کله دا نه ده چې صرف په دولت کېږي، په علم تکبر کوي خلک. چې کوم ځای چې علم راشي هغه ځای کې ځان سره یوه لکۍ راوړي، یې تکبر. ولې چې هغه علم نافع نه وي، حالانکې علم خو چې څومره زیات څومره غټ عالم جوړېږي هغومره به هغه عجیبې کوي چې د ونه برداره شي، کوزر کوزېږي که پوسه پرې څانګې چېږېږي. چې د کومه ونې کې میوه ډېره وي دا پوس په لري د څوکې سي که د کوزه په لرسي، د کوزه په لرسي. چې کوم سړی په رښتیا و څومره کې علم وي هغومره کې عجزي وي، ځکه چې هغه د الله رب العالمین جل جلاله نه ډېر ډارېږي. هغه د الله رب العالمین د په ژبه باندې ډېر لوی عظمت وي، هغې وجې نه د هغه کې ډېره تواضع وي، هغه کې ډېره عجزي وي. او چې کله پوه شي پوس پوس په څانګې ولي که نه نو څه ده دکې د الله رب العالمین عظمت نشته ده. که د الله عظمت وه د الله رب العالمین عظمت دا علامت ده چې په ده کې به عجزي وي. نو دا سره الله رب العالمین جل جلاله ته شپې چېږېږي ټیټېږي، خو دغه د عبادت ده کې د علم د عبادت د دین چار په ده کې تکبر نه پیدا کوي. که څه مجاهد و ځان ته یې زه مجاهد یم، زه داسې لوی سړی یم، غټ یې که نه، دا سړی د الله رب العالمین په نیز باندې دومره قدر نشته. که یو سړی وایي زه تبلیغي یم، تبلیغ څه کار ده؟ خو که ځان یې دا لګي چې زما خو ډېر خدای ته وطن مې رڼا کړو، خدای مې وړي دي، په الله تعالی مې وشته ده خبره څه ده د الله رب العالمین په دې دومره قدر نشته. که یو سړی ټوله شپه عبادت کوي بیا چې خدای کې حساب په خدای باندې ورواړولو، په الله تعالی مې حساب ورواړولو، زه خو ډېر دینداره یم، داسې عبادت الله رب العالمین په دې مې دومره قدر نشته. الله رب العالمین ته عاجزي خوښه ده چې د خپل عمل دې ته څه نه لګېږي، د خپل جهاد ته جهاد نه لګېږي چې مو سم جهاد نه وکړو، د خپل تبلیغ سم تبلیغ نه لګېږي چې مو سم تبلیغ نه وکړو، ډېر حق و مو لږ مو نه وکړو دومره. د خپل عبادت ته عبادت نه لګېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما عبدناک حق عبادتک، یا الله مو هسې عبادت نه وکړو لکه څنګه تا د عبادت حق و. د عجزي ده. وربلکې ته ځان ډېر غاټ لاګي چې زه خو چې دا ډېر وربلکه پېژنې جګنو وربلکه موږ وربلکه ورته یایو د څه نه چې دا شنیر پرې لګېدلي وي په تورې شپې کې موږ هغه یایي چې د ایمونه خو زیاته غوټه روشنایي چا پسې نشته ده، خو چې کله ډیوې مخته راشي بیا وربلک کې روشنایي ختم شي، بیا ځان مې ته څه ولګي، ځان مې ته بیا کام ولګېږي چې یاره زه خو د ایمو د شنې خو ډېره کامه ده. خو چې بیا کله سترګه وخېږي بیا دا خپله ورکه شي پسې چې څه شوله او شته نه. ځان ته چې چا په زړه کې دی الله عظمت راشي هغه ته د خپلو کارونو عظمت نه معلومېږي چې ما څه کار کړی ده. چې کوم سړي ته د خپل کار عظمت معلومېږي چې ما خو داسې غټې غټې چارې کړي دي نو ده په زړه کې د الله تعالی جل جلاله عظمت نشته، ځکه د ځان ته ډېر الوړ لګېږي، د خپل کار ځکه ورته لګي. که ته یو فقیر ته 100 روپۍ ورکړي ته دا 100 روپۍ ډېر ستر شی لګي، چې فقیر وګوره 10 روپۍ خلک نه ورکوي ولې مو 100 ورکړي، خو که بادشاه ته 100 روپۍ ورکړي ته د غټ شی لګي. چې بادشاه ته وایي چې مو ته 100 روپۍ راکړه مو په کار دي ته 100 ورکړي، ته په 100 ډارېږي که ته په 100 خوشحالېږي؟ و ډارېږي چې کوزه د بادشاه خو د 100 لایق نه ده، بادشاه ته خو چې پربونه ورکړي بیا کامې دي، خو موجب کې شته نه دي، په ډارېږي بو. الله تعالی فرمایي والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة،
انهم الى ربهم راجعون. کوم خلق دې الله په لاري کې ورکوي، الله کار کوي، ما اتو چې څه کول غوړي څه کوي. وقلوبهم وجله، زړه درزيږي، زړه درزيږي ویلې چې موږ الله ته واپس کیدونکي یو، د مو عمل دې قابل نه چې زه خدای ته پیش کړم. د خدای ذکر دې الله رب العالمین عظمت ته، ذکر دې الله رب العالمین لوی ده. هغه واجبات د خپل عمل و تاسو لګي خسته نه لګي، شنه لګي، ښه عمل کړی خو شنه لګي. بچو ته شال چرګ په هغه کور کې چرګ نه و، چرګ ته ته درکا چې موږ کور کې ته په هغه خوشاله دي په هغه ته خو چې تیر لري ته بیا وې ټول سونه ګربيږي، بیا وداسې دریږي چې داسې نه وي چې مورګه کام ورکی نه وي، یا ورکی مورګه زیاته نه وي، یا ورکی وبو زیاته نه وي، خواشه بشي که خواشه به نشي، داسې نه وي چې د تلې راخلي په مخ مې نشي ولي. دا ویلې اته برسان لري کله فقیر ته ته چک تندې لري چې د کوم څوک عبادت وکړي ته تنداش چک وړي کنه چې کوم وخت وطن تور وکړه د خدای نه فقیر جوړ کړه. ته جوړ کړه نه دنه خدای نه فقیر جوړ کړه چې کنه خدای په بس چې څه دی ویل کوشه نخپل عمل غټ نه لګي. ځکه الله رب العالمین فرمایي چې د شپې ټول شپه تیره کی جاتی یې شپې وخت سبي وخت دا نه یې ز قطب جوړ شو، دا نه یې ز ابدال جوړ شو. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. دوی چې رب العالمین دې موږ نه دی جهنم عذاب لري کا، زه خو د جهنم مستحق شپه عبادت وکړو او د جهنم عذاب نه ویل پناه وغواړي. چومی نه وای کسه ګناهګار یم، سیاهکار یم، د عمل مې دی قابل نه ده چې تو ته مقتدیر شي، خو خدای ما وبخښي. د څوک یې د الله رب العالمین تو ته عجزي شي، د عجزي دا شی ده، تو ته الله رب العالمین بندګي شي چې د بندګي دا شی ده. اے پروردګاره، اے دې مربا ایمونه د عذاب د جهنم لری کا، بشکه د تو عذاب پورا تباہی ده چې چا پر شاخ شو ته عذاب غرامه چې چا پر ولګېدو صاحب پورا تباہ کوي. بشکه لري بد ده د عذاب د ټکنای بد لږه کې نستل کې بد دي په مخر کې پاتې کېږي دا عبادت ده وو ته کله نه لږه کې نه غایب بد دي کې مخ نوسي به اسی به یاد بد ده. نو محترمو د عبادت باوجود خپل ځان ته کمزور لاګي. د وجه څه ده چې د ذکر د عظمت الله تعالی صحابه کرام بری فرمایي وبالاسحار یستغفرون. شپه عبادت وکي د سبي ټایم چې کله الله رب العالمین دی چې څوک دایمونه غشتل ولا څوک دایمونه غشتل ولا چې زی ورک دني مش پوج کله شپې ته الله رب العالمین رحمتونه اول اسمان ته راشي نری وای چې څوک دا چې مونږ وغړي دوی یې چې خدای مو معاف کړه، خدای مو معاف کړه. شپه عبادت تیر کا اوس یې معافي غوړي خدای نه. حضرت یو غیای د امام اعظم رحمت الله علیه چې کوم مؤذن وغیای چې نبی امام اعظم رحمت الله علیه چې کله مشتان المزوکو په خپل ځای نکین نوستو چې زه به سبي راغلو ته دبو دا ژیره د اوښکو نه ډاکه وه او دا ژیرې د لاس بې نیوله وه، د شیرس نه بیره نیولې وه، د دواب یې کوله چې یا رب العالمین نعمان معاف کړه، نعمان معاف کړه. د امام اعظم رحمت الله علیه خپله نمان نعمان وه چې خدای نعمان معاف کړه. مقصد دا چې الله رب العالمین جل جلاله معافي غوښتله. دا صحابه کرامو ترتیب و چې هغه و شپې به عبادت وکړو به معافي غوښتله، تبلیغ به وکړو خدای معافي غوښتله، جهاد به وکړو خدای معافي غوښتله چې خدای په غلطي د تو کار مې وکړو خو نه خطا شوی کې نو معافي ورته وکړه خطا یې. دا عجزي چا کې موجوده وي چې نه په مال باندې تکبر کوي، نه په حسن باندې تکبر کوي، بلکې عجزي کوي او نه چې کومه چاته طعن کوي. دغه خلق الله رب العالمین ته پسند ده. جهاد لري
عجزي ته اختیار کړي دغه عجزه ده مخکې صفیاب په تکبر ډیر زیات په چا کې ځان کې به چې محسوس کولو یې ډېر خفا وي ته چې یا رب العالمین د مو کې څه شوي دي زه خو ډېر کمزوره یم. یوازې قاری محمد طیب رحمت الله علیه دا د دارالعلوم دیوبند محتمم و. دارالعلوم دیوبند لویه اداره ده چې هغې ادارې کې د 100 نه خو زیات جماعتونه دي ورکي وړه وړه جماعتونه د څه د خپل ځکه چې دومره لرې لرې پیلاو ده چې لرې لرې هغه کې جماعتونه جوړ دي چې هغه کې خلک د 15 وخت لمونځونه هغه خپل ځای باندې کوي بیا جمعې ترسي. نو هغه هغې مدرسې محتمم و. د حضرت تانوي رحمت الله علیه دا مرید و. یوازې ورته خط ولیکلو چې صاحب زه خپل ځکه کې تکبر محسوس کوم د موږ چې د خپل ځان کې تکبر نه محسوس کوو موږ کې تواضع سره شته نه ده چې کوم سړي کې تواضع وي عجزي وي بیا هغه محسوس کوي چې موږ کې تکبر شته. شپه ولا پیژنې چې ریز ګټلي چې ریز نه کسي شپه بو پیژنې د شپه موږ ویلې پیژنو چې ریز شته ده کریز نه شپه موږ پیژندله کتور نه سپین موږ پیژندلو. نو چې کله په سړي کې عجزي بیا هغه کله څنګه تکبر ورګاټ شي زړه بیا هغه محسوس کوي چې موږ کې تکبر شته ده. خو چې بیا کله ټول سار نه بیخه پوندو پرې متکبر وي هغه چې موږ کې تکبر چېرته ده. مو ته یوازې خپله یوه ملا ورته ویلو عالم ورته ویلو چې زه کله حیران شم چې زه خدای نه په تیشي مفي وغوړوېدم. زه کله حیران شم چې خدایه اوس مفي غوښتل پکار دي په څه شي نه وغوړل. مو چې وګوره پیغمبر مفي غواړي نو دومره غوټ لوی اسمان ته ورسېدو مو چې دغه ګناه دې ډېره ده چې ته د خپل ځان دومره غټ لاګي چې ځان کې دومره خطي دي چې معلوم نه د خپله خطایي دومره یې تا نه معلومېږي یوې ذرې برابر نو پته ولګېده چې تا کې ذره برابر تواضع نشته عجزي نشته سر نه پښو پورې شیطان او سر نه پښو پورې تکبر نه ډاکي. نو هغه ورته ویلو قاري محمد طیب رحمت الله علیه ورته ویلو چې صاحب ما ته خو زه کې تکبر محسوس کېږي زه ځان کې محسوس کوم چې موږ کې داسې عالمي راغلي دي چې تکبر دا لکر کې لکه اوس ته تېج کې مو چا خدمات وکړه چا مو کړی سخي کا ته تکبر ده. یو خدای چې فقیر غریب بیمار د رنځور دغه چې کله چا لوس نه ونیوله چا په ټنډه بوتله چا مې خدمات وکړه هغه دي تکبر نه وي هغه دي بیماری نه یې چې بیمار یې غریب خو جسد جوړ ده دا ویل تکبر کوي چې موته چې تیر وسته ولا خپله لیکي دا خبره چې موته د تعلیم رحمت الله ویلو چې ته خو دسته به راشه ته تنبون ته راشه خنقا ته راشه د خنقا کې تو زموږ سره تېرې که د علاج دوه قسمه وي. کله چې کله ډاکټر ته ویل شي هغه ته دوایي ولیکي چې بس لاړ شه کور کې استعمال کړه بیا ځنه د مریض ته وایي چې نه ته ولرغه په هسپتال کې پاتې کېږي چې څوک په زموږ سره څو هسپتال نه وي ځکه چې ایمرجنسي بیماري داسې نه وي چې کور ته لاړ شي بیا هغه احتیاط ونه کړي د مو سره د کې پاتې شه. نو هغه ورته ویلي چې مو سره راشه مو سره پاتې شه. دومره لوی محتمم لوی چارې ټولې پرېږدولې راغلو ځکه چې د خپلې بیمارۍ خپل ځان احساس سره و زموږ د خپل ځان احساس نشته ده. تاسو چې دین مې خوښ ده خو پردي کور کې په خپل کې نه په خپل وجود کې مې نه ده خوښ. تاسو چې کله غنم ډېر وشي کور ته څوک به راغی بار ملنګون ته څه کوي رښتیا چې کله تاسو غنم وشي 100 بره غنم وشو څو بره کور ته راغی څو بره په غریبانو تقسیموي چې تاسو کوم ښه حال ده بد خو نه ده سره تقسیموي نه چې کوم ښه حال ده هغه لاس بره باسي اتیاو لاس بره کور ته راړي دا ځکه دغسې نه ده. خو دین ته ته قدرمان نه لګېږي که ته ته قدرمان لګېدله د اتیاو لاس بره دین به دې کور ته راړله لاس بره به دې بار ته وله دغسې نه ده.
مولا ټول باسته خپل ځان غام نه کوي چې مو کې د ماوي خیر دی کور کې د دین ماوي خو ځکه چې مو ته دین قدر نشته ده که قدر وا اول به خپل کور کې به راوستله نو ځکه کله خپل خېټې په ګېډې درد پنډیسایټ درد لګېدلی دی ورته څوک یې ته وایي چې بل څه کلمې خورېږي دا به څه وایي سړی پرېږده زه څه په باندې مصیبت باندې لګیا یم او ته یې چې فلانکي سړي کلمې خورېږي یعنې که دغسې نه ده ځکه چې خپل درد ورته محسوس کېږي چې کوم سره ته خپل درد معلوم شي چې زه بیمار یم بیا هغه ته شونه کورونه پرېږدي وي ته لکه څنګه ته ته کورونه پرېږدی دنیا کې لاړ شي ډاکټر ته پنډیسایټ ده کسې دکان دې پاتې ده هر شی دې پاتې ده ځکه پاتې ده چې زه کې چې بیمار یې جوړ شم ده د هر څه دین کار یې ورته پرېږدولی وي چې نه بیمار یم زه راغلو حضرت ثاني رحمت الله استاد و ډېر هوښیار و ډېر د فن ډېر ماهر و هغه ته وایي چې د خلکو کیډه سیښوه هغه خپل چې مو ته وایي د خلکو کیډه سیښوه چپلې چې مو د ځنه چپلې په چې سخوس خو هغه مو نه سیښولې مو چې دغسې پرتې دي که نه څوک د خلک څه وبوسي رابوسي د موږ ته چې اجتماعي چپل دي موږ دوی چې اجتماعي چپل چې هر څوک استعمالولی شي دا نور چې برابرې کوي هغه هم پسې ښولی حضرت ثاني رحمت الله علیه زه په هغې کتله ده هغه کې یو زه کوم ځای کې داسې کېناستل کې سروا غوندې و هغې کې سړي کې زه کتل چې دا څه کوي که څه چې وزر کوسو چې مو ته وایي چې طیب دا خو چپلې دي که نه چې سخوس خو چپلې سوي هغه یې په خپله پسې ښولو کې چې د سخوس چپلې سوي ده پرې هغه پرې چې ولې چپلې په خپله پسې ښولو کې چې مو ته وایي چې دا چپلې دي خلکو وایي چې څه کې ګډبډ وو ټوله نه ختم شو خبرې پوه شوې مقصد دا ده چې هغو ته د خپل ځان غام و د خپل ځان ته هغه چې کومو خلکو تواضع اختیار کړې ده یاد لري هغو موندلې ده من تواضع لله رفعه الله تعالی چې چا د الله رب العالمین دپاره عاجزي اختیار کا خپل ځان کم وګڼلو بل زیات وګڼلو او بل د خپل بل چاته کوم حق ور باندې کېدو هغه پورا ورکولو حق خبره ورته راغله هغې ته تسلیم شولو او بل خپل ځان نور نه کم ګڼلو الله رب العالمین جل جلاله فرمي رفعه الله تعالی جل جلاله دا سړی اوچتوي دا سړي ته بلند درجې ورکوي وګورئ انبیاء علیه السلام متواضع خلق وو الله تعالی بلند مرتبه ورکړي حضرت چې څومره مخکې بزرګان تېر شوي بزرګان هغه چې موندلې ده په دغې اجزا یې موندلې ده په مستۍ نه ده موندلې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله دا خبره کوله چې الحمدلله خدایه ډېر شکر دی تا ده چې تا د خپل د نږدېوالي یاره د خپل ځان د خپل قرب د خپل دوستۍ یار مور دولت نه ده ګرځوله لوی نه ده ګرځول چې کوم څه لوی وي زه به هغه ته ورکوم تو خپل هغه د قرب یار د عاجزۍ لره ګرځول ده نو عاجزي خو چې څوک کوي هر څوک کولی شي که به څو عاجزي کوي کولی شي نو عاجزۍ لرې مې په الله ته رسېږي بزرګان یاري چې ډېرې لارې وګوره خو چې دا خدای ته چې کومه مختصره لار لوړه ده د عاجزۍ دین نه بله مختصره لار نشته چې عاجزي چې اختیار کړله ډېره مختصره لار ده مو ته دا ویلي چې عاجزۍ مطلب دا نه ده چې بیا ته ډارېږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم جهادونه کړي دي سابقه مجاهدونه کړي دي خو ځان دې ته کام لګېږي که جهاد کوي هغه د خدای حکم مني د خدای حکم کې لګیا وي چې مو ته الله یېرېږي او چې کوم سړي کې عاجزي وي هغه ته چې کله متکبر راغلو که نه خدای قدرت ته دوی ته پړاو چاته شي ځکه چې هغه کېده کې د الله رب العالمین څه ده عشق چک شي بیا متکبر سره څه شي بیا هغه چې کده اوس دکه پړاو ټکولی دا متکبر ده دا د خدای نه بغي شوی ده نو چې څومره خلک تاسو ګورئ د مخکینۍ زمانې چې کوم خلکو کې الله رزق کړی ده د هغو ته الله رب العالمین عاجزي نصیب کړې وه د عاجزۍ د وجې نه الله رب العالمین جل جلاله هغو ته مقام ورکړی او دنیا کې الله رب العالمین عزت ورکړی و دنیا کې مو ته د حاجي امداد الله رحمت الله یوه خبره یاد شوله حاجي امداد الله رحمت الله تقریر ښه نه ورکړو ځکه چې ډېر غټ ملا نه و او
اواز ډېر داسې رنگین نه و ځکه چې اواز کې خپل یو تاثیر شته چې خوږ اواز خوند ورکوي سړي ته هغه ورکوي نه و خو خلک به ډېر ورته تلو ځکه چې د کوم د پاکستان د هندوستان دا لوی لوی علما چې دا کومو چې علما په تاریخ کې موجوده ده دا یې دنه بیعت شوي وو دا یې دنه ذکر زده کړی و ده یې خپله د نفس اصلاح کړې وه هغه به ورتلو وي ته نو خلک ډېر عالم به ورته راتلو بیا یوه سړي ته داسې زړه کې شک پرې راغلی چې اوس دا چې کومه ده ده کې کمال څه کمال ده نه په و ورځي په و دونه ورځي نه یې په داسې چې چاته وایي سونا جوړه شي کونه داسې نه ده د ده کې اوس څه کمال ده چې خلک درکوي وسواس ته و بیا سوچ کولو بیا ځان زړه کې خپل ځان کې یو حل برابر کړی ده چې دا یې حل ده هغه ورته نه ونسېدو ته جامې مخکې ویلو چې صاحب زه تا ته حیران یم چې تا کې خو ما څه کمال ونه کتو خو د تا ته دومره خلک وینې رسي د تا کې څه بیا مو سوچ وکړو مو حل پیدا کړو مو چې تا د لوی لوی خلک بیعت شوی ده که نه د چې کوم لوی لوی ملیان دي د ملیانو چې خلک وبولي خلکو ملیانو تابع ده چې خلکو ملیانو وکړو چې دلته ملیانو ورسي هغه دي علما یې جمع کېږي ځکه چې خو عالم پېژني بیا د کوم چې د علما یې جمع کېږي نو هغه مطلب ده چې هغه دا خو یقینا د سړي کې خو داسې ملیانو پېژندله ده نو خو ملا پېژني عوام خو نه پېژني چې څوک ته خبرې کوي هغه نه منه چې کسي خوشلوي هغه پسې روان یو عوام خو نه پېژني نو ځکه مو سوچ وکړو چې تا پسې چې خال روان ده تا کې خو نور اواز دې خوږ ده نه د شغاټ ملوار ته معلومېږي خو د تا پسې خال چې روان ده تا نه د غټ مریان بیعت شوي دي د هغې وجې چې خلکو دا وکتلو هغه دې پسې روان شو خو زه اوس دو ته حیران چې دا تا نه ویلې بیعت شوي دي تو کې څه کمول کتلی ده په خبرې پوه شوې زه دو ته حیران یم چې دومره غټ ملیان تو ته ویني نوست دي چې خپله هغو ته نه زیات ملیان دي را اوس دې یو جواب و خو دا جواب هغه چا ورکولی شو چې هغه زړه کې تکبر و غرور و ورته ویلي مې وه چې را ولي پېژني تاسو ولي یې نه ولي یې نه ځکه تا پېژندلی نه یې دا یې ځواب وکړه ځواب یې نه و پلوان پېژني موږ خو چې څه غټ سړی وي دا پلوان ده خو پلوان پېژني دا پلوان ده چې کله مټې سره وموږي بیا پته لاګي ملا پېژني هغه پېژني چې دا ملا ته چې کله ته وایې ته کتاب کېږدولو به پوهېږي که پوهېږي نه که صرف دا څو خبرې هسې زده کړي ملا پېژني دا زده کړه دغسې نه ده ډاکټر پېژني موږ چا په غوړ کې دوربین وي پشپشا څه ته وي بلډ پرېشر والا چې هغه یې ځواک کې نیولی موږ یې چې خطرناک ډاکټر ده ولا چې داسې بیا قدر اندې رنګین وي که نه موږ چې دا زبردست ډاکټر ده که وچ کاکار وي که نه چې دوربینې سره نه وي چې څه ډاکټر وي موږ دا ډاکټر ده ونه ده ځکه چې موږ سره څه پیمانه نشته ده خو ډاکټر په ډاکټر پوهېږي دا ډاکټر ده ما ته یوه خبره یاده شوله دلته یوه ورځې یو بادشاه یې وارد یوه نهي ته ویلو چې ما د خاص نهي و د خاص نهي خو یې نه و خو مثلا کله به دغه کله بله کړو ته چې فلانکي نهي ته وایي چې ورشي مومن ستار جوړ کړي مومن ویښته جوړ کړي هغه لوړلو هغه ته چې هغه چې ته لټین کې و که چې ته بار وتلی و بادشاه خو سخت سړی و چې کور ته راغلو ښځې ورته وایي چې منډې وایه بادشاه بللی بادشاه په دغه ټیم کې ارام کولو دغه ته ویلو هغه چوکیدار ته چې مو یې پرېږدوه زه بادشاه باندې د حجامت کوم د سنت په جوړوم هغه ورته وایي چې هغه خوبیوله ده هغه وایي چې خوبیوله یې د خوب کې جوړوم دلته په ده ته پته نه لګي سره نو چې نه صاحب دا داسې دی چې مو مصیبات وړی چې نه ته غم مه کوه ورنوتو حجامات یې په وکړو سنت یې په جوړ کړو چې بار ووت هغه ته پته نه ولګېدله چې کله چک شو سترګې چې اوس پرې نه راغلو هغه نه وي چې هغه راغله او ته به یې سناتو جوړ کړي واپس لاړو
چې ښه چې تیر مو ته روبله چې راغلو چې نن ته مو دی ان یو کتاب جوړ کې بزرګانو کتاب نه دی نه کتاب به جوړ کې ته به نه یو افسر وي ته به نه یو امیر وي شته چې خبرې شي چې دې نه شي د نه چې شته چې شتان چې کوم دا د نه یو کتاب جوړ شو دا یو امیر جوړ شو دا ټول مبارکات یې شدو به خوې نو خواني خپل چې انا ویشو هغه نو خوشاله اډره وشوره شزوا ډیر اپویوا د شته چې کله وشوري به دې کمالي بیا نو شته ته ویلو چې ته سره خوشاله نه موږ مبارکات درکو هغه چې تاسو نه پوهیږئ یا کنه ایمو چې ستنتا د دینایانو د امارت چې کوم لقب دا دا دته بادشاہ ورکړه ده بادشاہ په خپل نه ده نه چارج ده دوی نه چارج نه ده دا به زمو ولا منله چې نه یانو یلی و چې دا نه نمبر 1 ده دا نه څه ده دا موږ کې غټ نه ده نو موږ ته پاتې لګیدلې و چې دا رښتیا ده چې نه یان خو په خپل فن باندې شپېږي کنه په خپل فن باندې نه یان شپېږي نو هغه ته پاتې ولګیده چې را پښ دا نه دا رښتیا دې قابل دا چې دا نه یانو مشر جوړ شي نو بادشاہ په خپل نه دانه زید د خبر څنګه ومن په خبرې پوه شي دا خبره تکوله شو عجیب الله رحمت الله دا خبره تکوله شو چې ته ولی نه یې ځکه دی ولی نه پیژندلو ته عالم نه یې ځکه دی عالم نه پیژندلو خو دا غایب ته نه ویل ځکه چې د ځکه د خپل لوی وانه ځکه د خپل لوی نه و فورا وته ویل دا چې په خاندو شوی ته چې والله مو تخپل پات نشته چې دغه پیری مو درځي دا مقام دې ورکړو یو سره راغلو امام شافعي رحمت الله علیه ما تاسو ورېدلی دی لوی امام دا یو جماعت نه راغلو پیسې تقسیمولې دته راغلو چې دا تاسو پیسې فلان کیلو یو غټ امیرو دا پیسې تاسو ترستولې دي دا وخله چې پیسې دي مخ په یو کا کنه موږ خو نه سبا غام نه کوو چې تو پیسې روکي دا غوښنه نه کوو چې ورته زکات خیرات چې پیسې دي چې مو درکای غلي پیسې دي چې ته وړي دي هغه تاسو کوی دا پیسې دي چې دا خو افلانکا امیر دا ډېر نیک سره ده هغه د پیسې استول دي چې په د حرم کې کوم متقی خلک ده پرهیزګار خلک درویشان په دو باندې دا پیسې تقسیم کړه نور تمویل کړی دي چې کوم مستعمل میدو او ته مستعمل ته ټوټې ته متقیونه افساري مشري ته مو د پیسې وروي د ته مخبل سره بلا کړی ده نو هغه دا پیسې نه خاله هغه چې ته ویل نه خاله هغه چې ډېر متقیان شته دي په د حرم کې زه متقی نه یم چې تا خپل ځان متقی ولګېدو هغه څه ده هغه متقی نه ده چې چا خپل ځان بزرګ ولګېدو هغه بزرګ نه ده چې چا خپل ځان غټ سړی ولګېدو هغه غټ سړی نه ده هغه بیا ته بار ویل چې موږ به تونه چې ته متقی نه یې به څوک متقی دی چې بس ته مور مو ویلو چې زه متقی نه یم متقیان ډېر شته دي ټیک ده الله رب العالمین په ټول ډریږو نه خو متقیان شته دي هغه نور حقدار ده بیا ته ویل چې ګوره زه دا نه غواړم چې قیامت کې الله رب العالمین مو ته وایي چې ته غصب وي ته د بل حق خوړلی و متقیانو ته پیسې راغلې وي ته ځان متقي وي دا جوړ کړو ته پیسې واخیستې کاسې کله داسې مې فستې وه خو نه ما په کېږدوله چې دا څه ته ځي دا متقیانو ته مو استول دي چې موږ ته دوه نفسونه نورو تیز کړي وه چې را پښته ده زه خو څه زه خو ډېر متقي نو محترمو ځان کې عاجزي راولئ که تواضع مې اختیار کړه دا دنیا کې تاسو خوشحال اوسئ تواضع اختیار کړئ عاجزي اختیار کړئ تاکہ وہ داسې کمالونه راشي چې هغه کمالونه به ته بیا په دغه دنیا کمالونه به ته هېڅ شی نه لګېږي ځکه چې تا په زړه کې د انا ختم شو زه د زه سره زه د خپل عمل څه نه ته لاګي خپل ځان څه نه ته لاګي د تو زه به صفا شي چې صفا شي
نو به تو کې د الله رب العالمین محبت راغلو، به تو کې الله تعلق راغلو، به تو کې د الله رب العالمین جل جلاله خسته صفاتونه تو کې بداروش، تو کې بده دا عجزي بنیاد شو خوبه ده چې چا کې عجزي نه و اګه سره خوبه شاه خوبه ارتلانه شي اګه شاه خوبه شتانه ورګي د کله چا کې عجزي راغله لا بس هغه نه صفوش را دکې ټول شي خوبه راغله وکړ درومي ځکه چې عجزي و ندر کار ده چې هر کمال ته اظهار ده دا منی وینا ولګوا په دغه دیواله باندې چې څومره غار ده د خسته غار د ټول کې کتاش په دنیا کې ش اخلاق دا ټول صفاتونه د مالک څوک ده د خالق د مالک الله رب العالمین ده چې کله په د سړي ز صفا شو دته الله رب العالمین ذکر راغلو د کوم ده دا ګلزار جوړ شو د دنیا کې دا ګلزار ده دنیا کې جنتی ده دنیا کې ځکه جنت ده او خوشحال وي سکون کې وي قبر وي په سکون وي په دنیا کې بخار عزتمن وي ځان به چټي ته لاګي خرج به چت کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوله اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اے الله اے دی ما پروردگارا کوم عملنا کړی دی او د شر نه می وستا چې کوم عملنا می نه دی کړی او د شر می وستا سبب علماء یې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا سي کور په دنیا کې نه کړ چې غاب باد وي د تیش نه پناه غوړي او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم کورونه پرځدلی هغه شو که باد هغه باد وو چې کوم پرځدلی چې نه کوم دا څه شو خو باد کارونه وو نو چې به کوم شروع کورونه پیغمبر سم پرځدلی دي هغه نه ویلي پناه غوړي مو کوم یې خو موږ یې چې خدای ګناونه کوم کړی هغه ته معاف کا چې کوم کارونه نه دي کړی ته حکم نه ده منله هغه ته معاف کا دا پیغمبر یې بیا علماء دې جواب کوي علماء یې چې د مطلب دا ده چې پیغمبر سم دینه پناه غوښتله چې خدای کوم شعمونه کړی دي چې دا چې نو شي چې د شعمونه ځان ته منسوب وي دا مو کړی دي چې د شکرونه راسي نه وایي چې مو کړی دي د شعمه شدا خو چې کله ته وایي چې دا زه څه نه زه ځان ته زه نه وایي دا څه ده د زه باد ده دا به شر ده خدای د شر نه مې وساتي دی بعد کورونه منی کول ښه خبره ده چې با نه کوي خو چې مانی شي وایي چې خدایا پاکه زه باد کور نشم منی کېدله تو مانی تو مو رحم وکړو تو مو ته قوت راکړو تو مو توفیق راکړو چې دغه باد کور نه ته وستل کنه زه پکې پرېوتلم خبرې پوه شي نو چې شان نو خو پرې نو خود تکبر ما کوي په شو اعمال باندې په شو خبرو باندې کړنو تاسو خدای په صدر کې توبه کوه چې خدای پوکه د شامل د شالیار نه و مخلي د صفات نه و مخلي خدای ته دي ایمان دي که تاسو داسې وسیله ان شاء الله تاسو په دنیا کې حفاظت کوي تاسو ملونه حفاظت کوي تاسو ځنه حفاظت کوي تاسو به خوبایو تاسو کې خدای خوبه پیدا کوي عبادت خوبه نه خدای وسره کوي دعا وکړي چې مستقبل محبت نصیب کړي مستقبل تعلق نصیب کړي یا جل جلاله د جامع کې د شارع مطابق چاته اجازه کې پورا کړي خدای رب العالمین خپل فساد نه وسره کړي خدای رب العالمین جل جلاله رسول مرګ غلی یا رحم الرحمین را الله ته په یو قدم باندې اجر ورکړي الله چې سجدونه ته پورا کړي خدای څومره خلک جوړ تر غلا رب العالمین د توجه پر رغل دی رب العالمین تاسو یو خپل دوست جوړ کړي خپل محبوب جوړ کړي خدای جل جلاله څنګه تاسو کې موږ د خپل دین باندې په ځای باندې کېنولو داسې قیامت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قدمو کې رب العالمین په جنت کې کېنولو په ځای مو کې خپل کې خدای سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین